یو سړی و هغه په ریاض کې دا تقریبا یو کال دوه مخکنۍ خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله وی یو دومه په خوب کې راته یو سړی وایي چې ټلیفون یې وکړه چې په خوب کې راته یو سړی وایي چې یو سړي نوم یې راته واغې چې دی د ټلیفون نمبر دی د عمرې له بوله وی هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووته سهار چې پاڅېدم جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې چې وایي چې یو نمبر یې د ټلیفون یاد کړه چې هغه عمرې له بوله نمبر دې یاد دی نه وی په دویمه شپه مې دا بیا دا خوب ولیده بیا راته هغه سړی وایي بیا راته وایي چې تا ته ما وویل چې دا ټلیفون نمبر یې دی او دته ټلیفون وکړه د سره میلاو شو د عمرې له بوله یاره ما نه خو نمبر یې دی دا نمبر یاد کړه نمبر یې راته وویل چې راویښ شوم نمبر مې زیاد و زر مې ولیکه امام صاحب ته مې بیا وویل چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څه وکړم یو شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ ده زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټلیفون وکړه عمرې لی بوله هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټلیفون مې ورته وکړ ما وی بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم وی هغه داسې په خړت خړت وخندل چې موږ مونځ نه کوو ته م عمرو له بوځې مونږ روجې هم کله نیسو کله نه نیسو ته مونږ عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو مې چې دا کار به کوم ما ورته وی بھائی جان بات ته نه دوست دی نه مې رشته دار یې نه دی پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ما له څوک راکوي ما ته پته نشته او نه یارېږم چې تا باندې به د ما څه روزګار او کاروبار راشي یا حاجت به مې در باندې راشي خو ما دا درېیمه شپه را وایي چې دا مې ووایي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لاړم ملاقات مې ورسره وی سړي را خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم د نن هلته ویم زه خو شراب هم څښم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده مې چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وی د ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وي مفت شراب قاضي هم څښلي دې وی عمرې له مې بوت وی چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پرې وکړو چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف یو چې بیا سایه کوي صفا مروه په منځ کې ډېر ښه اطمینان سره سایه وکړه بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسوي چې نه په لار به مې نه پرېږدم یوازې زه تنګېږم چې کله طواف نه فارغ شو سایه نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مې خورم ما مې خورم وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او بیا زه یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکعته لمونځ کوم بیا ځو ما ډېره ښه خبره ده زه به هم وکړم و چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکعاته وکړل او دې په لومړي رکعت کې په سجده پروت دی سر نه اوچتی یا خدای پاکه لکه ما مونځ کو تاسو په لومړۍ سجدې نه سر نه پورته کړی ناستم خو سړی هغسې پروت دی هغسې پروت دی هلته خو پولیس والی ویسې نه څه جنجال نو هغه د موازو کې چې دا زما ملګری وخت په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویړقو ساتې و دی ومړو خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسو کور والا ته مې دغه چلو شو خو بس ټیک ده د خدای طرف نه وه بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی وایي چې دا خو ډېر بېلمازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې و دا خو ډېر روژه خور و زما به ورسره په روژه جګړو چې روژه نیسه دا خو ډېر شرابي موت ظالمه خدای نه منې الله به درنه تپوس کړي شراب څکې دا خو ډېر شرابي و نه څه یې کړي دي یاره یو عمل یې کړی دی څه دي وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو ډېر جزانان غریبانان نو چې خاوند به څه مزدوري کوله څه نوړی روټۍ به یې راوړله ډېره جزانان و په هغې به د بچو ګزاره کېدله چې سړی مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي دا مې دې پورې وي چې په مړو مه دی راکېږې چې کم کور کې مړ شي په خپله وله روټۍ یوسئ هغه غریبانان په غم کې پاتې دي د جمعه او د څلوېښتي او د درېیمه ده او د دنیا د سهار نه 8 بجې ناستې او تر ماسپښینه پورې په دیرۍ په 10-12 دیګو کار نه کېږي هغه غریب د ښځې کالي خرڅ کړي یا ولا څاروي خرڅ کړي یا ولا ځمکه خرڅ کړي ولې دا خلک راته ناستې دي رانه نه دا به بلکل نه کوې ګوره دا زما ومنې دا خبره ته د حقیقت کومه په درېیمه کې یا په جمعه کې مړي دومره قسم په خدای خلکو د ګران شي ورېږي دا موږ ته خلک دا ځکه چې موږ ته خلک شکایت کوي مخکې ورځو کې مراته چا وایي چې مهرباني لږ په تقریر کې دا ووایه موږ بېخ ووته بېخه مو وت خلک راشي بس په درېیمه دیرۍ موږ خو یو دیګروجې نه شو پخولی او په بلا شی را باندې دیرۍ څه ورسره وکړو بېشاله دې هم نه شو
یا په جمعه کې راکړه خپل او پردي ټول پراته لکه خو راوړی ولا که نه. خیر زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې وی دا صرف یو کار دی چې دلته هغه سړی مړ شو، ښځه کونډه پاتې شو، ماشومان بچي پاتې شو، نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه. یو ویړه د هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو، ښځې خو بار مزدوري کولی نه شوه. 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه، بس څلورمه ورځ څه نشته چې نشته. نو هغه ښځې په لوښو کې څه د خلکو نه هغه 3 ورځو چې څه پاتې ماتې هغه یې ګرم کړل، په بچو باندې خوړل. څلورمه ورځ هم تېره شوه، په 5مه ورځ بیا څه نشته، خلکو هم روټۍ بنده کړه، مزدوري هم نشته. دې ښځې کور کې څه کباړ مباړ وغیره راغونډ کړه، هغه یې خرڅ کړه، کباړ مباړ په هغې څه واخېستل، بچو خوړل، 2 ورځ به په هغې ګزاره وشوه. بیا څه نشته، کور کې چې کوم زیاتي لوښي موښي و هغه یې خرڅ کړل، هغه په بچو خوړل، بیا څه نشته. خیر دا ښځه لاړه یو دوکاندار له، په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی م، ما له لږ قرض وړه راکړه، بچي راته نار دي، نن 2مه 3مه ورځ ده، جاړي راته ماشومان د لوګي، او سوال هم ګناه ده نشم کولی، او قرض راله راکړه چې ته زه کوشش کوم په چا سره مزدوره شوم یا چاته کور کې نوکره شوم او چا را باندې خدمت وکړه در به کوم، هغې زه خپل کار کوه نیکبخت دی، تاله قرض را تا ته پلار خاوند هم نشته، بچي دې واړه دي، ته ماله څه راکړې، ویې رټله دا غریب واپس راکړه. اوس دا موږې ده، زامن هم اوږي دي، ماشومان بچي هم اوږي دي، دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو، دا لوګې د لاسه غریب نه جوړه، مور ورته سر ته ناسته ده، آها خدای د داسې حال نه مو ساتي، او مور ولا په سر باندې زور کوي د هغه غریب تبه ده، او د لوګې د لاسه تبه ده، او جاړې چغې وایي مورې خېټه مې خوږېږي، ای مورې دړ مې دی، ای مورې د ما خېټه خوږېږي. مور ورته سر ته ناسته ده، په سر زور کوي، او ماشومه خورې ده د 5 کالو یا 5 کالو غالبا، هغه ولا او نور ماشومان خو واړه دي، اوبه راوړي کله په سر اچوي، او د بیجان له کله په خپو اچوي چې د ما رور به جوړ شي. ناستی ناستی مورې څه نشته چې د خولې کې ور واچومه، بچي اوبه شته بل څه نشته، اوبه شته دا واخله بل څه دي. دا ماشومه خورې څه وایي، دې مور ته وایي مورې دا بیجان به مې کله مري، زما دا رور به کله مري، بچي دا دې څه وایي، وی نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو، که دې مړ شو 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ راوړي ګزاره به وشي. آها آها ګران کار دا ماشوم، دا مور یې پاڅېده او خدای ته ودرېده، یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه، ته په خپل کار ښه پوهېږې، موږ نه پوهېږو، الله دې سره څه وکړم، د دې ماشوم او دې بچو سره څه وکړم. دې ښځې دا فریاد کړی دی، او دې خوا ته زما دا خاوند، دا چې کوم خاوند زما شرابي و، مونځ به یې نه کو، روجې به یې نه نیولې، وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه، دقه ټیم دی بیا چې وروسته معلومات وکړه، یا ښځې یو خبره مې یاده، او د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړ ښځه بچي به څه کوي، او خو به د لوږې مړه شوي، هله شابه دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه، په منډه یوړه ښځې که ماشومان ولې یوړه، او په هغې باندې وخوړه، ماشوم باندې مو خوړه، په هغه خویندې مو له وخوړه، په هغه ماشومان وروڼو او په ښځې، او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې ډوډۍ پخی د دین پخوه، زه به غرمه سار ناشته، غرمه روټۍ او ماښام روټۍ، که ځینې ته به برقه په سر یې وړې به. دقه یو کار یې کړی دی، بلې اسم نه دی کړی. رب العالمین ورسره څه چل وکړه، خدای پاک یې خاتمه بالایمان، او د طواف، او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه، او خدای پاک په طواف موکړه، بیت الله عمره موکړه، په حج بیت الله په حرم کې دنه ته په سجده کې سو وستل. رسول الله مبارک فرمایي ما ته انسان کم وخت کې زیات نه دی چې کم وخت په سجده باندې دعوت چې دی دا کوي، رشتہ دارانو لا، نیکانو لا، صالحینو لا، خپلو لا کوي، حلال په خوره، او بې دعوته مزه، او په مړو مدې راکېږي، د دې نه لږ پټې احتیاط کوي او ځان ساتي. او که یو سړی داسې وي چې هغه دعوت پریزي نشي ترې، یا مشکلات وي ورسره، کور ته ولې یوسه، ماما دې دی، تره دې دی، ترور دې دا، غریبانان دي یا بل څوک دي، ها دعوه نغدې ور. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا مې د شیخ صاحب نه اورېدلي وو، شیخ زنجان شهید رحمت الله علیه نه، او مولانا اشرف علي صاحب په کتاب کې مې ولیدل، وایي 3 قسمه دعوت دی، 3 قسمه. یو دا دعوت دی چې ته دعوت وکړې او څوک راوغواړې او کور پې روټۍ وخورې، وایي دا ادنا دعوت دی، وایي ځکه چې څوک دی چاله څوک دی راوغوښتل نو ادې مو کړو، او ځان دې مو کړو، ښځه بچي دې مو کړو. وایي دویم متوسط دعوت دی، ادا دی چې کور پوخ کې او میلمه لی کور ته یوسي،
اذا پرېږده څه به یې کړو ما نو یې ښځه بچي دې مو کړول ځان هم خو مېلمه دی د کړو نه بچ بل مېلمه به یې مخوري کور ښځه بچي به یې مو سره وخوري په هغې به ډېر خوشحاله شي او اعلی دعوت دا دی چې نغدې وله ورکړو ښځه بچي دې د کړو نه خلاص کړه خلاص کړه په نغدو هغه خوښه ده که جامې پې ځان لاندې که ډوډۍ اخلي که چرګ خوري او که پیتي خوري د مارونو دا مې څه اصول او آداب د شریعت په رڼا کې درته ذکر کړل الله پاک ذوالجلال دی په دې زموږ عمل نصیب وګرځولي کړي او خدای پاک دې موږ تاسو له د خیر او د برکت ژوند راکړي رزق حلال دی خدای موږ تاسو له راکړي الله دې د حرامو نه وساتي خدای پاک دې د اتفاق او د اتحاد ژوند نصیب کړي او الله یې د سنتو مطابق زندگی زموږ نصیب کړي دې زموږ جومات او د مدرسې ته دعا کوي چې خدای پاک د خپلو غیبي خزانو نه د جوړولو بندوبست وکړي د خپلو غیبي خزانو نه او بعضې دوستان زموږ رشید خان دی دا زموږ دلته د محلې ملګري دي هغوی پکې لګیا دي او خدمت پکې کوي هغوی دپاره هم دعا کوي دا مامون دی اجي صاحب نجیب اجي صاحب زوی دی هغه پکې خپل کار کوي یا سه نور پکې خپل د محلې ملګري خدمت کوي د محلې خلک روټۍ ورکوي دا چې څومره مزدوران دي ټولو دپاره دعا کوي چې خدای پاک د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړي او د هغې اجرونه خدای په دواړه جهانه ورکړي چا چې وقف کړی دی د هغوی خویندې ټول خاندان دی خدای د خیر او د برکت ژوند نصیب وګرځولی کړي او الله پاک چې څومره میلمانه راغلي دي یو ځای بل ځای نه خدای د ټولو د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي او خوشحالۍ نه بیمارونه پاک زندگی نصیبه کړي داسې بعضې دوستان دي زموږ یو ملګری دی د هغه لور بیماره ده د یو مرضو د میرې دوګه چې الله روغ صحت ورکړي باید دوستانو ټلیفونونه کړي چا مور پلار بیماران دي چا کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي چې اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي او خدای پاکه دا موږ د دې جومات ته دعا کوي چې خدای په خیر مکمل کړي باید دوستان دي موږ سره